والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگان مشران مشایخ او علماء زمون محترم ناظم صاحب زمون تعارف وکړو په حقیقت کې د تعارف قابل هغه مسلک او جماعت دی چې موږ ورسره تعلق لرو. که د دې مسلک او د دې جماعت نه زمون تعلق ګډ شي نو بیا موږ هیڅ شی نه یو. په حقیقت کې د تعارف او د صفاتو قابل مسلک علماء دیوبند دی او دغه جماعت دی چې موږ ورسره تعلق لرو. مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله د 7 کلو او په وکالنۍ کې خوب ولیدلو چې په یو اوچت ځای کې ولاړ دی او د دې ټولو ګوتو نه نهرونه روان دي. علماو ورته تعبیر ورکړو د وکالنۍ په عمر کې چې الله پاک بستانه داسې خدمت واخلي چې د دنیا په کونج کونج کې بستا د علومو نهرونه روان دي. نن د هغې خوب تعبیر دی د الله پاک په فضل او په رحمت سره که هر ځای ته ځي نو دروغ به نه او مبالغه به نه. علامه محمد انور شاه کشمیری رحمه الله یوه ورځ طالبانو ته په درس کې وایي هغه به طالبانو ته د شفقت یو کلمه د جاهل لفظ به ورته استعمالولو. نو ورته فرمایي چې ګوره ای طالبانو مونږ ته چې الله پاک ډوډۍ راکوي دا مونږ چې خوراک او ډوډۍ خورو دا د محمد صلی الله علیه وسلم نوم یادو ځکه خورو. د محمد علیه السلام نوم که مونږ نه یادولی نو دې خلکو به مونږ ته ډوډۍ هم نه وی راکړی. نو که مونږ ژوندي او الله مونږ ته عزت راکوي یا الله پاک مونږ ته یو حیثیت راکوي یا مونږ ته رزق راکوي نو دا بذات دا خو د محمد صلی الله علیه وسلم نه را شروع کا تر اکابرو د دیوبند پورې نو دا د دوی برکت دی او د دوی فیوزات دي. نو په حقیقت کې د تعارف او د صفاتو قابله دغه اداره ده دارالعلوم دیوبند چې د هغې بذات شاګردان او بالواسطه شاګردان په دنیا کې د دین خدمتونه کوي. دارالعلوم دیوبند یوه الهامي اداره وه. بنیاد هم الهامي و د بنیاد نشانونه هم الهامي و او د هغې بذات او بالواسطه شاګردان او تعلق لرونکي هم الهامي و. د دیوبند بنیاد الهامي و. کله چې هندوستان ته انګریزان راغله هندوستان کې اسلامي نظام او حنفي نظام د محمود غزنوي رحمه الله د زمانې نه د انګریزانو تر دوره پورې پکې حنفي فقه حاکمه وه. خو چې کله هندوستان ته انګریزان راغله او په هندوستان یې خپله منحوسه قبضه مضبوطه ولګوله مرګورو سره شعر کې ډېر زبردست بیان دی. میلمه راغلی دی د بهر څه ډېر زبردست تعلیم سره شعر کې جزای خیر دی الله درکړي چې د مسلمانانو په زړونو کې خپل محبت پیدا کړي لیکن طبعي نفرت نه ختمېدلو. یو خدا و چې د هندوستان د مسلمانانو له په زوره حکومت نیولی و. دویم دینونه سره جدا و دا غلامي نه منله. نو دوی یو میټنګ وکړو مشوره یې وکړه چې د هندوستان په مسلمانانو کې به د انګریزانو مینه او محبت څرنګه پیدا کړو. نو یو تعلیمي بورډ یې جوړ کړو تعلیمي نصاب لارډ میکارډلي. هغه تعلیمي نصاب یې په هندوستان کې په سکولونو په کالجونو کې رایج کړو. هغه تعلیمي نصاب دلته هم شته او په هندوستان کې هم شته د لارډ میکارډلي تعلیمي نصاب او لارډ میکارډلي هغې دا دعوه وکړه چې زه د هندوستان د مسلمانانو نه داسې مسلمانان جوړوم چې د رنګ او د نسل په لحاظ به هندوستاني وي خو د فکر او د دماغ په لحاظ به انګلستاني وي. مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله چې حالات وکتل نو د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې کېښودلو او د دې انګریزانو په مقابله کې کېښودلو او وی فرمایل چې زه به داسې جامعه جوړوم د الله پاک په توفیق باندې چې د دې جامعې خلک به
او د دې جامعي تعلیم یافته طبقه به د رنګ او د نسل په لحاظ باندې هندوستاني وي خو د فکر او د دماغ په لحاظ به اسلامستاني وي او عربستاني وي او الله پاک دا تعبیر رښتیا کړو اسلامستاني یو عالمگیر نسبت ده دا د قومونو نسبتونه محدودي او د علاقو نسبتونه محدودي د ملکونو نسبتونه محدودي خو د اسلام چې کوم تعلق ده دا لا محدود تعلق ده اسلامستانیان یو مونږ بیا وروسته بل قوم ته منسوبیږو اول اسلام ته منسوبیږو زمونږ او ستاسو تعلق زه هغه د جلال آباد یم او تاسو د دې چمن یې څوک د قندهار او څوک د هلمند او څوک د پیښور خو یو عقیده باندې راجمع یو چې هغه اسلام دی او د ورونو هم یو د بل سره خواږه یو نو د دې ادارې بنیاد الهامي او د نشانونه د بنیاد الهامي د دیوبند اولنی مهتمم مولانا رفیع الدین رحمه الله دا د خانقاه والا کسو مدرسه او سکولی نو لوستلی علوم نو زده کړي خو مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله دی د دې ادارې مهتمم ټاکلی نو دی فرمایي چې موږ د دې ادارې دپاره چې کوم بنیادونه ایښي وو نو هغه کم وو لنډ لنډ بنیادونه مو ورته ایښي وو د شپې مې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدلو او راته وی فرمایل چې دا بنیادونه وسیع که پراخه که او په خپل امسا مبارکه نبی علیه الصلاة والسلام بنیادونو نشانونه راته ولګول چې دا بنیادونه تر دې ځایه پورې که وسیع لویه اداره د دې بنیاد راته نبی علیه السلام کېښودلو سحر چې د خوب نه راپاڅېدو نو کوم نشانونه چې ما په خوب کې لیدلي وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته ایښي وو هغه نشانونه موجود او د نبی علیه السلام د دې نشانونو مطابق مونږ دا اداره جوړه کړه د بنیادونو نشانونه هم د دې ادارې الهامي او د دې دپاره طالبان او د دې ادارې تعلق لرونکي چې څوک ورسره بذات تعلق لري یا ورسره بالواسطه تعلق لري دا هم د الله د طرف نه منتخب دي او غیبي دي او الهامي دي مولانا رفیع الدین رحمه الله چې کله د دارالعلوم دیوبند مهتمم شو اولنی مهتمم دی فرمایي چې زه خو د لوستلو والا نه وم ما کتابونه نه وم لوستي امي وم خو د الله والا کس نو دی فرمایي چې زه حیران وم چې زه به دا اداره څرنګه چلوم خو بیا هم د مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله حکم چې ته به دا اداره سنبالوي نو فرمایي چې د شپې خوب ګورم یوه احاطه ده په هغې احاطه کې یو کوی دی فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته موجود دی په دې احاطه کې او د دې احاطې نه شودې تقسیموي چاته په بالټي کې شودې ورکوي چاته په جام کې او چاته په ګلاس کې او چاته په لپو کې شودې ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګیا دی شودې تقسیموي او طالبان راځي خپله برخه وړي او څکي سحر چې د خوب نه راپاڅېدم تعبیر می دا وکړو چې د دې ادارې نه به الله پاک د علومو نهرونه روانوي بیا چې د شوال په میاشت کې طالبانو داخله وکړه کوم طالبان چې ما په خوب کې لیدلي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته زما په خوب کې شودې ورکړې وي چاته په بالټي کې او چاته په ګلاس کې او چاته په لوټه کې او چاته په لپو کې هغه طالبان چې ما په خوب کې لیدلي هغه داخلي ته م راغله هر یو ما پیژندو چې دته شودې په بالټي کې ورکړې وي نبی علیه السلام او دته لوټه کې کوزه کې ورکړې وي او دته جام کې او دته ګلاس کې او د په لپو کې شودې وړي هغه طالبان چې ما په خوب کې لیدلي وو هغه ما په ویښه باندې د داخلو په وخت کې ولیدل راته یاد وو نو دا یوه الهامي اداره ده الله پاک د دې نه دا خدمت واخیستو د علومو خدمت لیمیز الله الخبیث من الطیب ډېر خلک داسې وک د هندوستان په علاقه او زمونږ په دې علاقو کې چې په دین کې داسې خبرې داخله کړې وي چې دین نو او په حنفیت کې داسې خبرې داخله کړې وي چې حنفیت نو الله پاک د دې ادارې نه د لیمیز الله الخبیث من الطیب خدمت واخیستو
هغه خبرې چې دین نو او خلکو ورته دین ویلو هغه د دین نو ویستلې او هغه خبرې چې حنفیت نو او خلکو د ځان نه ورته حنفیت ویلې خپله صغرا به یې جوړه کړې وه خپله کبرا به یې جوړه کړې وه نتیجه به یې فقه حنفي ګرځولې وه داسې حالات جوړ شوي اوس هم داسې شته چې د حنفي فقه په مقابله کې دا ځان چې بعضې خلک حنفیت ته منسوبوي یو متوازي فقه تقریبا جوړه کړې ده او هغې خپلو خیالاتو صغرا او کبرا او خپله نتیجه او خپل استدلال هغې نه فقه حنفي جوړه کړې وه نو د لیمیز الله الخبیث من الطیب خدمت الله پاک د علماء دیوبند نه واخیستلو علماء دیوبند دین د غیر دین نه جدا کړو او حنفیت د غیر حنفیت نه جدا کړو تاسو ته که عجیبه ښکاري نو عجیبه نه ده ګوره تاسو په سترګو به ګورئ دا په مساجدو کې ګډېدل تاسو په فقه حنفي کې وګورئ د تصوف په نوم چې څوک په مساجدو کې ګډېږي سرونه غورځئ را غورځئ اوچت اوچت اولي او را اولي ځي ګریوانونه شکئ دا د ستنې نه ځان بچ کوي خو د ماشومانو او بېادبي دي معافي د دې بعضو نه ځان نشي بچ کوی دغه خلک چې په دې مساجدو کې ګډېږي دا چا ویلي دي چې فقه حنفي ده فتاوی شامی کی غټ عنوان لګولې ده مستحل الرقص کافر غټ عنوان لګولې ده مستحل الرقص کافر او به په شامی کې ورسره تفصیل لیکلې ده چې د دې نه دغه رقص صوفیه مراد ده چې د تصوف په نوم په مساجدو کې زګونه غورځي سرونه غورځي یو په بل غورځي را غورځي ګډېږي رقص کوي وایي دغه ترېنه مراد ده دارنګې فتاوی عالمگیریه کې وګورئ فمستحل الرقص کافرون لیکلی دی زمونږ د فقه کتاب دی دارنګې البریقه زمونږ د فقه کتاب دی او په تصوف بحث هم پکې شته دی فرمایي دغه خلک چې په دې مساجدو کې ګډېږي د ذکر په حلقو کې او یو په بل غورځي را غورځي او ګریوانونه شکوي او زګونه وباسي او سرونه غورځي وای دغه فرش باندې مونځ هم مه کوه تر څو چې دې وینځلی نه او دغه خاوره باندې مونځ مه کوه تر څو چې دې ویستلي نه وای قالت الحنفیه دا د احنافو قول دی داسې ډېرې خبرې په حنفیت کې به تاسو ګورئ زموږ په دې وطنونو کې شته چې حنفیت نه دی خو خلک ورته حنفیت وایي هغه یو نه ده په لسګونو مسایل دي نو د لیمیز الله الخبیث من الطیب دا خدمت الله د علماء دیوبند نه واخیستو اوس په فقه حنفي کې به تاسو ګورئ لس نه شل نه بلکې په سلګونو داسې حوالې دي چې په هغې کې دا دي چې علم الغیب د الله خاص صفت دی علم الغیب کې درې خبرې لازمي دي په فتاوی شامی کې تاسو وګورئ علم الغیب دې ته وایي چې ذاتي وي اسباب د علم به نه لري یو دا چې ذاتي وي دویم دا چې کلی وي دریم دا چې ازلی وي فتاوی شامی کې د علم الغیب دغه تعریف کړی دی او داسې علم چې ذاتي وي اسباب نه لري او کلی وي محیط وي او ازلی وي دا فقط د الله علم دی د بل چا نه دی او په فقه حنفي کې یو نه بلکې په لسګونو داسې حوالې دي چې کومه ښځه او خاوند چې نکاح تړي او د نکاح په وخت کې نور شاهدان نه وي بلکې دا ووایي چې الله او د الله پیغمبر دی شاهدي الله ورسول را گواه کردم وای کفره دی ولی کافر شو وای ځکه چې نبی علیه السلام ته علم الغیب منسوب کړو نبی علیه السلام ته د علم الغیب نسبت وکړو دا یو د فقه په کتاب کې نه ده بلکې په لسګونو د فقه په کتاب کې دا شته او دا په یو کتاب د حنفیت کې هم نشته چې په هغې کې دا راغلي وي چې څوک نبي علیه السلام ته علم الغیب نه ثابتوي هغه دې کافر وي دا پکې شته چې څوک نبي علیه السلام ته علم الغیب ثابتوي هغه کافر دی او دا نشته چې څوک نبي علیه السلام ته عالم الغیب نه وایي هغه کافر دی دا نشته دا په فقه حنفي کې دوی داخل کړي دي خپله صغرا را پیدا کی د ابن کثیر نه د قرطبي نه کبرا را پیدا کی یوه بریلوی او بدعي نتیجه ترېنه راوباسي او خپل استدلال باندې نبي علیه السلام ته علم الغیب ثابت کی ولې زموږ فقه څه ناقصه ده زموږ په فقه کې دا مسایل نشته دی ټول مسایل زموږ د فقه کمال دا دی د حنفي فقه چې تحقیقي مسایل هم پکې دي او تقدیري مسایل هم پکې دي کوم مسایل چې راپېښ شوي په دې دنیا کې هغه مسایل هم پکې حل دي او کوم چې لا راپېښېږي را راپېښ شوي نه دي تقدیري او فرضي مسایل دي
دام زمون په فقه کې ټول حل دي نو د ځان نه به مجتهدین نه جوړوئ چې د یو ځای نه صغرا او د بل ځای نه کبرا راوالی او یو نتیجه ترې نه راوباسئ او هغه په فقه حنفي باندې ورته وان کړي نو په فقه حنفي کې ډېر داسې مسایل دوی ور داخل کړي وو چې حنفیت نه و الله پاک دا خدمت د علمای دیوبند نه واخیستو نو علمای دیوبند او دارالعلوم دیوبند یو سمندر دی او د دې نه الله پاک نهرونه را جدا کړي یو نهر دغه مدرسه هم ده الله پاک د شیخ صاحب ته او د شیخ صاحب شاګردانو ته په عمرونو او علمونو کې برکت واچوي علم دا د ټولو کمالاتو سرچشمه ده علم د ټولو کمالاتو د نبوت دا سرچشمه ده یو سړی که کمال غواړي نو هغه د علم په وجه باندې راځي تاسو به دا اورېدلي وي په حس کې موږ ګورو چې انسان اشرف المخلوقات دی حسن چې ګورو انسان اشرف المخلوقات ځکه دی چې دا ټول مخلوقات الله پاک انسان ته مسخر کړي دي نو حس وایي چې انسان اشرف المخلوقات دی عقل هم وایي چې انسان اشرف المخلوقات دی او شریعت هم دا وایي چې انسان اشرف المخلوقات دی الله پاک قرآن کریم کې فرمایي ولقد کرمنا بني آدم ما انسان ته عزت ورکړی دی نو انسان اشرف المخلوقات دی خو د څه د وجې نه اشرف المخلوقات دی علت یې څه دی علت یې زموږ په ذهن کې دا راځي یو چې یاره انسان به د دې وجې نه اشرف المخلوقات وي چې انسان عقل لري او دا نور مخلوقات عقل نه لري انسان په تعریف کې مونږ وایو حیوان ناطق انسان حیوان ناطق دی او دا نور مخلوقات چې دي دوی عقل نه لري له دې وجې نه به انسان اشرف المخلوقات وي لیکن دا توجیه فی الجمله صحیح ده خو من کل وجه نه ده صحیح د عقل د وجه نه انسان اشرف المخلوقات نه دی عقل د الله ټول کائنات لري د عقل دلیل انی یعنی د عقل نتیجه قیاس دی چې څوک قیاس کوي شي هغه عقل لري او قیاس بیادبي دي مافي سپیم کوي قیاس سپی کوي سپی چې په یو کوڅه کې رواني او تی په یو ځای کې په کاڼي باندې ووله په تیږه ووله سبا ته چې هغه ځای ته راځي دی قیاس کوي چې پرون دلته لګېدلی وم نن مې بیا څوک ونه ولي نو په منډه ځي دا قیاس شو که نه دا د عقل نتیجه ده کارغه به تاسو لیدلی وي په یو دیوال چې ناست وي د ځمکې ته لاس ټیټ کا نو هغه کارغه الوزي قیاس کوي چې دا اوس د ځمکې نه کاڼی را اخلي تیږه را اخلي او ما ورباندې کیدی شي وولي نو تښتي که نه تښتي دا قیاس دی او قیاس د عقل نتیجه ده کارغه عقل لري حیواناتو کې سپی عقل لري دا ټول د الله په ذکر کې مصروف دي تاسو چې قرطبي کې وګورئ علمنا منطق الطير نو د دې ټولو مرغانو ذکرونه هم لیکلي دي او ذکر د عقل نتیجه ده عبادت چې څوک وي خو عقل لري نو عقل د دې وجه نه ده چې انسان اشرف المخلوقات دی البته دا ده چې د انسان عقل زیات دی د انسان عقل قوي دی او د نورو عقل به کم وي خو دا تفاوت خو خپله د انسانانو په عقلونو کې هم شته دا یو انسان عقل زیات دی د بل انسان عقل کم دی دا خو انسان د انسانیت نه نه وباسي بهر تقدیر دا عقل وجه نه ده چې انسان اشرف المخلوقات دی عقل د الله دا ټول کائنات لري بعضې علما فرمایي چې د دې وجه دا ده انسان ځکه اشرف المخلوقات دی چې انسان علم لري او دا نور کائنات علم نه لري لیکن دا هم فی الجمله صحیح ده د انسان علم ډېر دی خو دا نور کائنات دا د شاتو موچۍ د انجینرۍ علم لري انجینر په پرکار داسې مسدس کور نشي جوړولی لکه موچۍ چې په خوله جوړوي دا د انجینرۍ علم د موچۍ سره شته دا ګیدړان او دا ځنګلي ځناور چې بیماران او مریضان شي دوی ته بوټي معلومي هغه بوټي خوري الله ورته صحت ورکوي د ډاکټرۍ علم د دې ګیدړانو سره هم شته د انجینرۍ علم د دې موچیو سره هم شته دا دنیوي علم هم ورسره شته او دیني علم هم ورسره شته ګورئ دیني علم د دې ټولو کائناتو سره دی الله پاک فرمایي قرآن کریم کې کل قد علم صلاته وتسبیحه کل قد علم علما فرمایي چې قد علم په دې ضمیر کې دوی احتمال دي یا خو دا ضمیر الله ته راجع دی
كل دا تمام مخلوقات قد علم الله تعلم بصلاته وتسبيحه دا دوی المنز و تسبیح الله تعلم دا او یا دا ضمیر دی کلو تراجع ده كل قد علم دا تمام کائنات چی دی پوهیږي د خپل مانځه په طریقه او د خپل ذکر په طریقه څوک چې د لمونځ په طریقه پوهیږي خو علم دین لري او څوک چې د خپل ذکر په طریقه باندې پوهیږي خو علم دین لري کنه نو دوی ذکر کوي او لمونځ کوي شارفع الدین رحمه الله فرمایي دا غرونه لمونځ کوي د دوی لمونځ قاعده ده ټول عمر په قاعده ناستي دا ونې لمونځ کوي د دوی لمونځ وایي قیام دی په یو خوا الله ته په لمانځه ولاړ دي دا حشرات لمونځ کوي د دوی لمونځ وایي سجده ده دا غویان لمونځ کوي دا حیوانات ګډان د دوی لمونځ وایي رکوع ده دا لمر او سپوږمۍ لمونځ کوي د دوی لمونځ وایي دوره ده لکه مونږ چې دوره کوو د یو رکعت نه دویم رکعت ته بیا راپاڅېږو قیام کوو بیا رکوع کوو بیا سجده کوو بیا قیام کوو دوره ده که نه نو دا لمر هم داسې دوره کوي سپوږمۍ هم دوره کوي جنت او جهنم دعا کوي د دوی لمونځ دعا ده جنت ته چې کله جنتیان لاړ شي نو جنت به خالي پاتې شي دا ټول به پکې ځای شي خو بیا به خالي پاتې وي هر جنتي ته به د دې دنیا څو چنده جنت الله ورکوي بیا به خالي پاتې وي الله د جنت سره وعده کړې ده چې زه به تا ډکوم الله به ورته وایي ډک شوي جنت به ورته وایي نه الله به ورته نوی مخلوق پیدا کړي په هغې به یې ډک کړي جهنم ته به ووایي چې ډک شوي جهنم به ورته ووایي چې نه یم ډک الله به ورته نوی الله به هغې ته نوی مخلوق نه پیدا کړي الله به قدم بلا کیف پکې کېږي قط قط آواز به وکړي او په دې طریقه به ډک شي نو ګوره د هغوی عبادت او لمونځ دعا ده اگر چې د انسان لمونځ کامل دی په دې ټولو مشتمل دی د ونو قیام دی پکې د غرونو قاعده ده پکې د حیواناتو رکوع ده پکې د حشراتو سجده پکې ده او د جنت او د جهنم دعا پکې ده د لمر او سپوږمۍ دوره پکې ده د انسان لمونځ کامل دی خو دا ټول لمونځ کوي علمنا منطق الطير کی وګوره دا چنډخ هم د الله ذکر کوي دا د خپل لمونځ او د ذکر په طریقه پوهیږي وایي سبحان ربي القدوس دا کوترې د الله ذکر کوي یو مقوله وایي من لا يرحم لا يرحم بهر تقدیره علم د دوی سره شته نو د علم د وجه اشرف المخلوقات نه دی د عقل د وجه اشرف المخلوقات نه دی انسان د علم د وجه اشرف المخلوقات نه دی نو د څه د وجه نه دی علما فرمایي د تعلیم د وجه نه دی تعلیم د دې مدرسو د وجه نه دی د دې دارالحفاظونو د وجه نه دی دا تعلیم په ملایکو کې نشته ملائکو کې دارالعلوم حقانیه نشته دارالعلوم دیوبند نشته دارنګې په پیریانو کې دارالعلومونه نشته دارالحفاظونه نشته په حیواناتو کې نشته په انسانانو کې دي فقط دا یو شیخ الحدیث نور شاګردان تعلیم ورته کوي پیریانو کې شیخ الحدیث نشته چې نور پیریانو ته تعلیم کوي په ملائکو کې داسې یو شیخ الحدیث نشته چې نور ملائکو ته تعلیم کوي بخاري او ترمذي او مسلم شریف ورته تدریسي دا یوازې انسانان دي چې د تعلیم سلسله پکې ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم علوم صحابه کرام تر نقل شو او د صحابه علوم تابعین ته تر دې زمانې پورې شیخ صاحب ته او د شیخ صاحب نه شاګردانو ته او دا شاګردان به الله شیخ الحدیثان کې دا به خپل شاګردانو ته تر قیامت به دا د تعلیم سلسله روانه پیریان چې علم کوي زموږ د مدرسو کې کوي زموږ په درسونو کې پیریان ناست دي نمونه هم کله کله موږ ته راوښیي چې دا مې نوم دی او دا مې نوم دی نو پیریان په دې درسونو زموږ په دې مدرسو کې خپلې مدرسې نه لري دا د تعلیم سلسله چې دا د انسان خاصیت دی دا مدرسې د انسان خاصه ده او خاصه ما یوجد فيه ولا یوجد فی غیره دا خاصه چې د انسان نه لري کې انسان د انسان نه پاتې کېږي که انسانانو کې دا مدرسې نه وي نو حیواناتو کې هم نشته که نه نو بیا به د انسان او د حیوان فرق نه وي تاسو به اروپا کې ګورئ د انسان او د حیوان فرق نشته کله چې میډیا تاسو تعقیب کوئ نو میډیا کې به ګورئ انسان به د خره سره به نکاح کړي وي انسان به د ونې سره به واده کړی مار سره به واده کړی عجیبه خلک دي حیواناتو نه پسې بدتر دي وجه دا ده چې دا مدرسې نه لري زمونږ په دې علاقو کې الله دا مدرسې دي علم دی تعلیم دی نو خلکو کې انسانیت شته خور جدا احترام لري مور جدا احترام لري نیا جدا احترام لري پلار جدا احترام لري
دا احترامونه ګوره په نورو ځایانو کې نشته چې نورو ملکونو ته تاسو لاړ شئ هلته چې پلار بوډا شي نو هلته حکومتي ځای ته ورولېږي مولانا رحم الله کامل صاحب دي خادمان ورته نیولي د بچیو نه جدایي د ښځې نه جدایي او همغه هاسټل کې مړ کېږي نو دغه علم دی او تعلیم دی تعلیم د علم دین د دې په وجه د انسان نه انسانیت جوړېږي یوسف علیه السلام حسین کنه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د معراج په شپه ما یوسف علیه السلام ولیدلو فاذا قد اعطي شطر الحسن د دنیا نیم حسن الله یوسف علیه السلام ته ورکړی حسن کې انتها ته رسېدلی خو د حسن په وجه کوم مصیبتونه ولیدل د حسن په وجه کوهي ته وغورځېدو د حسن په وجه باندې غلام ترېنه جوړ شو د حسن په وجه بندیخانې ته لاړو او د حسن په وجه تکلیفونه برداشت مننه بس سره شعر کې نه کمال ته چې ورسېدو د علم په وجه د حسن په وجه نه اجعل لي على خزائن الارض اني حفيظ عليم بادشاہ ته دا نه وایي چې اني حفیظ حسین بلکې څه ورته وایي اني حفیظ علیم ما وزیر خزانه کا د حسن د وجه نه بلکې د علم د وجه نه اصل کمال په علم کې دی د علم د وجه نه وزیر خزانه شو او د علم د وجه نه بیا د مصر بت پرستی ختمه کړه او د مصر خلکو ته الله د علم د وجه نه هدایت وکړو کمال په دې علم کې دی د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ نه مخکې د جاهلیت دور د دې نومو د جاهلیت دور د جاهلیت دور د دې وجه نه ورته وایي چې په دې وخت کې داسې خراب عقایدو چې د انسانانو په تاریخ کې دومره خراب عقاید نه و 360 بوتان په حرم کې ایښي او د هغوی عبادت به یې کولو د حلوا نه به یې ځان ته بوت جوړ کړو اول به یې ورته سجده وکړه چې بیا به وږی شو وبه یې خوړو خپل خدای به یې وخوړو دومره خراب عقیدې د انسانانو په تاریخ کې نه وي لکه د دې خلکو چې وي اعمال دومره خراب وو چې خپل اولادونه به یې ژوندي ښخول لورګانې به یې د پیغور د وجې نه ژوندی ښخولې او زامن به یې د دې وجې نه ژوندي ښخول چې دوی ته به رزق څوک ورکوي اعمال انتهایی خراب وو اخلاق انتهایی خراب وو احادیثو کې موږ ته راځي هغه نکاح د نکاح 11 اقسام دي یو قسم د نکاح دام وه چې خپله بیبي به یو خان ته وروسته او یو صحتمند کس ته به یې وروسته هغه به ورسره یوه شپه تېره کړه د دې دپاره چې د ده ښکلی بچی پیدا شي نکاح الرایات پکې وي نورې نکاحګانې پکې وي اخلاق خراب عقاید خراب او اعمال خراب حتى چې په حدیث کې راځي ان الله نظر الى الارض فمقت عربهم وعجمهم الله دې ځمکې ته یو نظر وکړو نو د دې ځمکې عرب او عجم ټولو ته په قهر شو ځکه دومره خراب عقاید د انسان په تاریخ کې نه لکه د دوی چې خراب اعمال دومره نه لکه د دوی چې خو قیامت نه راتلو قیامت ولې نه راتلو الا خبر اهل الكتاب یو څو اهل کتابو په غارونو کې ننوتي کلو کې گزاره نه کېده غارونو کې او پسونو کې د الله عبادت کولو یو څو اهل کتابو د دوی د وجه نه قیامت نه راتلو نور قیامت ته زمینه برابره وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پاک په دې زمانه کې پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې زمانه کې الله پاک پیغمبر کړو د جاهلیت دور د جاهلیت په زمانه کې الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه ورکړو مال او دولت ورکړو انجینری ورکړه چې دا جهل ختم شي جهل او که ډاکټري ورته ورکړه چې دا جهل ختم شي الله ورته څه ورکړو چې دومره تیارې د کفر ظلمات بعضها فوق بعض دا ټولې ختمې شوې دا اقرأ بسم ربک الذي خلق دا آیات الله په نبی علیہ السلام باندې اول نازل کړو اقرأ بسم ربک الذي خلق اقرأ والولا او څه والولا دنیوي تعلیم نه دنیوي تعلیم هم ښه دی دا نه چې مه کوئ خو اصل دینی تعلیم دی د انسان نه چې انسان جوړیږي د دینی تعلیم په وجه باندې جوړیږي الله پاک اقرأ بسم ربک الذي خلق والولا په نوم د رب دی هغه رب خلق چې تی پیدا کړی دا دینی تعلیم طرف ته اشاره شوه
کدا توهم څوک وکړي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق، که څوک دا ووایي چې زما خالق خو زما والدین دي، مور او پلار دي، د مور او د پلار د وجې نه زه الله دنیا ته راوستلی سبب د وجود مې والدین دي، نو الله پاک فرمایي دفع د توهم کوي. اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. والدین نه، هغه خالق چې انسان یې د نطفې نه پیدا کړو. مور او پلار ته د نطفې نه نشي جوړولی. الله پاک د مور په رحم کې انسانان د نطفې نه جوړ کړه. خالق څوک دی؟ الله پاک دی. دلته یو نقطه درته بیان کما، خالق الله دی که نه؟ دا بعضې خلک چې مخکې ما درته وویلې چې داسې مسایل په حنفیت ورته روانوي چې حنفیت نه دی، هغوی غیر الله ته خالقان وایي. دا مجوس هذه الامتي دي، دا اهل بدعت. هغوی وایي پیر بابا رحمه الله مشکل کشا دی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله وی مشکل کشا دی، وی مدد ترینه غواړم، استمداد. دې ته مسئله د استمداد وی. استمداد فيما فوق الاسباب، وی د غیر الله نه مدد غوښتی شي. بیا چې ورته ووایي چې په ما فوق الاسباب کې خو کومک الله پاک کوي، نو دی وی وینا معجزة وکرامة بإذن الله. دا درې قید هم پکې ولګوي. دا ګوره د فقه حنفي نه د عقایدو په کتاب کې شته او نه د فقه په کتاب کې شته، نه په متن کې شته، نه نکته کې شته، نه حاشیه کې شته، خو دا د دوی عندیات دي او په فقه یې ورته وایي. نو وایي معجزة وکرامة بإذن الله، وایي غیر الله نه کومک غوښتی شي، شهیدانو نه او اولیاو نه استمداد کولی شي. دا وایي مشکل کشاګان دي. من په شرح العقاید کې داسې وایو. شرح العقاید زموږ د فقه د عقایدو کتاب دی، هغې کې موږ وایو خالق الله پاک دی او کاسب عبد دی. بیا د خلق او د کسب په مابین کې دوه فرقه په شرح العقاید کې وایو. یو فرق دا وایو چې خلق د اسبابو سره تعلق نه لري، یعنی ما فوق الاسبابي. نو کوم شی چې ما فوق الاسبابي دا خلق دی. باران راورول خلق دی، بچي ورکول خلق دی، بیمارانو ته شفا ورکول خلق دی، د ګناهونو معاف کول خلق دی. دا د اسبابو سره چې تعلق نه لري دا خلق دی. شرح العقاید کې داسې وایي چې خلق د اسبابو سره تعلق نه لري او کسب د اسبابو سره تعلق لري، یعنی کسب ما تحت الاسبابي. دوهم فرق دا دی چې په خلق کې خالق مستقلي او په کسب کې کاسب غیر مستقلي. خلاصه دا چې ما فوق الاسباب خلق دی، باران راورول خلق دی، ګناهونه معاف کول خلق دی، بچي ورکول خلق دی، رزق ورکول خلق دی، شفا ورکول دا خلق دی، ګناهونه معاف کول خلق دی. ځکه ما فوق الاسباب دي. او شرح العقاید کې موږ وایو چې ما فوق الاسباب دا خلق د خلق تعریف هم دا دی. نو اوس چې ته غیر الله ته مشکل کشا وایي په ما فوق الاسباب کې، نو دویم نوم یې دا دی چې ما فوق غیر الله خالق دی. غیر الله چې مشکل کشا شي خو خالق بشي. ما فوق الاسباب خلقي او غیر الله نه چې ما فوق الاسباب کې کومک غواړي خو غیر الله ته خالق وایي که نه؟ خالق غیر الله نشي جوړېدی. ولو که د معجزة او د کرامت بإذن الله په ځای له شل قیده نور هم پکې ولګېد. غیر الله چې خالق شي دا محاله ده او محالات دا په معجزو نه راځي دنیا ته، په کرامتونو دنیا ته نه راځي او په بإذن الله دنیا ته نه راځي. محالات غیر الله چې خالق شي دا خو محاله ده. نو دا د دوی عندیات دي. مطلب مې دا و چې دا فقه حنفي نه ده. الله دې علمای دیوبند ته اجر عظیم ورکړي چې غیر دین د دین نه جدا کړو او غیر حنفي چې د قرآن او حدیث سره موافقه ده که نه ده موافقه. په خپله پوه شي یو لس یا شل کاله بعد که منصفي چې ستا تحقیق غلط دی او د اکابرو تحقیق صحیح دی. نو عرض مې دا و چې ګوره الله پاک د دې جهالت په زمانه کې دا جهل په څه ختم کړو؟ اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. الله پاک فرمای ولولا د هغې نوم په رب علم بالقلم چې د قلم په وجه تعلیم درکړو. دې کې یو بله نکته هم ده، هغه دا چې ګوره والدین صرف سبب د وجود دی، خالق نه دی. لکه قلم چې سبب د علم دی خو عالم نه دی.
قلم په څه نه پوهېږي خو تا ته علم در زده کوي. علم بالقلم او علم الانسان ما لم يعلم. د قلم په ذریعه هم الله تعلیم ورکړی دی. او علم الانسان ما لم يعلم. د ما لم يعلم چې ته تعلیم نه دی کړی داسې علم هم درته الله درکړی چې کله ماشوم پیدا شي قلم نه خو بیا ورته الله علم ورکړی چې ستا د ټولو ضروریاتو مشکلاتو حل په ژړا کې دی. ژاړه که وږې یم ژاړه که تږې یم ژاړه. دا ژړه چا ورښودلې ده؟ علم الانسان ما لم يعلم. د مور تی چا ورښودلی دی؟ د خولې خوځول چا ورښودلي دي؟ دا ټول الله ورښودلي دي. نو د الله په نوم دغه دینی تعلیم دی. ګوره د جاهلیت دور و، د جاهلیت دا زمانه وه په خیر القرون بدله شوه. د آدم علیه السلام نه تر ننه پورې یوه زمانه وه چې د جاهلیت د زمانې په نوم مشهوره وه. هغه کومه زمانه وه؟ د نبي علیه السلام د پیغمبرۍ نه مخکینۍ زمانه. دې ته به یې د جاهلیت زمانه ویلې. خو د دې دینی تعلیم په وجه باندې، د دې مدرسو په وجه باندې او د دارالحفاظونو د اقرا په برکت الله به د جاهلیت دور په خیر القرون بدل کړ. د آدم علیه السلام نه تر قیامته به بیا داسې دور رانشي لکه هغه دور. خیر القرون قرنی، بهترین قرن نبی علیه السلام فرمایي زما قرن دی. قرنی کې څلور لفظ دي. اول قاف دی کې د ابوبکر صدیق صاحب زمانې ته اشاره ده ځکه د هغه د نوم په اخر کې قاف دی قرن. دوهم را ده د حضرت عمر د خلافت دورې ته اشاره ده ځکه د هغه د نوم په اخر کې را ده. نون کې د حضرت عثمان خلافت ته اشاره ده او یا کې د حضرت علی خلافت ته اشاره ده. د آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې به بیا داسې زمانه رانشي لکه دا زمانه چې کومه وه. هغه خلک چې د جاهلیت زمانه یې وه د خیر القرون زمانه یې شوه او هغه چې جاهلان به خلکو ورته ویل هغه صحابه کرام شو. صحابه کرام داسې یو مقدس جماعت دی چې الله د دې ټول جماعت نه د خپل رضا اعلان کړی دی. بل داسې جماعت نشته. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قرآن کریم کې بلا استثناء د ټولو صحابو په باره کې دي رضي الله عنهم. الله د دوی نه راضي دی. ورضوا عنه دوی د الله نه راضي دي. قیامت کې به هم دا آیات موږ د صحابو په باره کې تلاوت کوو چې رضي الله عنهم ورضوا عنه. دا د اقرا برکتو کنه د نبی علیه السلام د صحبت برکتو. هغه خلق چې ملعونین وو هغوی په رضي الله عنهم سره واوښته د دې علم په وجه باندې. نو علم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایي د خپل پیغمبرۍ مقصد ذکر کوي انما بعثت معلما. د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ ډېر مقاصدو خو لوی مقصد یې څه ذکر کړو؟ انما بعثت معلما. زه د دې لپاره رالېږلی شوی یم چې تاسو ته دیني تعلیم درکوم. دیني تعلیم د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ مقصد دا دی. نو دا شیخ صاحب او دغه طالبان او دا علما دا د نبی علیه السلام په دغه صفت کې ورسلي. انما بعثت معلما. نبی علیه السلام معلم او دا مشایخ هم معلمان دي. د دې طالبانو نه به هم الله معلمان جوړ کړي. یو بل د پیغمبرۍ مقصد هم نبی علیه السلام ذکر کوي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. زه د دې لپاره رالېږلی شوی یم چې زه د خلکو اخلاق سم کړم. له دې وجې نه زموږ په افغانستان کې ریاست د تعلیم او تربیه، یوازې تعلیم نه یوازې تربیه هم نه بلکې دواړه. تربیت کې اخلاق سمیږي او تعلیم کې جایز او ناجایز ورزده کېږي. نبی علیه السلام دواړه کول. جایز او ناجایز، حلال او حرام دا به صحابو ته ورزده کول. او دویمه دا چې د صحابو تربیت یعنی اخلاق به یې سمول. د صحابو اخلاق به یې سمول. دا د اخلاقو سمول دا صوفیه کرام کوي. صوفیو په خانقاګانو کې دغه تربیت کوي او علما په مدارسو کې دغه تعلیم کوي. دارالعلوم دیوبند هم یوه خانقاه وه او هم یو دارالعلوم و. د دیوبند ټول اکابر علما هم وو او صوفیان هم وو. تصوف تخلی عن الرذائل او تحلیب الفضائل ته وایي. مساجدو کې ګډېدو ته نه وایي ګوره او زیارتونو مالګو څټلو ته نه وایي. د قبرونو نه طواف کولو ته نه وایي. خاورو خوړلو ته نه وایي. بدعاتو ته نه وایي. دا یو څه خلک دي مونږ چې کله حق مسله وکړو کنځلې وکړي. 1 لک 2 لکه کنځلې به یې کړي
کنزلو نه بعد وای من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وای موږ خو د الله اولیاء او تا د اولیاء سره دښمني ده نو دا یو لک کنزلو باوجود هم د الله ولی عجیبه ده صرف په دې ګډا د الله ولی نه جوړېږي تصوف تحلی بالفضائل او تخلی عن الرذائل ته وایي حقیقي صوفیا دا دنیا کې شته دی د دې نه دنیا نه خالي کېږي نبی علیه السلام د صحابو تعلیم هم کړی دی تربیت هم کړی همدغه تربیت تصوف دی صحیح خانقاهګانې شته دی عرض مې دا و چې یو علم دی یو تعلیم د علم او بل د صحابو اخلاق سمول خپل د نبی علیه السلام اخلاق یو اخلاق حسنه دي یو اخلاق کریمه دي او بل اخلاق عظیمه دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اخلاق حسنه بل اخلاق کریمه او بل اخلاق عظیمه نبی علیہ السلام خپل امت اخلاق هم سمول دغه تربیت ده اخلاق حسنه مساوات ته وایي چې چا درته 1 روپۍ درکړه ته ورته 1 روپۍ ورکړي چا در باندې یو وخت ډوډۍ وخوړه ته ور باندې یو وخت ډوډۍ وخوري چا در سره یو بدی وکړه ته ور سره یو بدی وکړي زیادت ور سره نه کوي دغه مساوات چې وي دي اخلاق حسنه وایي دا غالبا د موسی علیه السلام په دین کې وو اخلاق حسنه د بدی په مقابله کې و بدی و د دوه بدیو په مقابله کې دوه بدیانې وي او د یوې نیکۍ په مقابله کې به یوه نیکي وه دا اخلاق حسنه دي دوهم اخلاق کریمه دي اخلاق کریمه عفو ته وایي غالبا د عیسی علیه السلام په دین کې اخلاق کریمه و چا به چې ظلم وکړو هغه ته به عفو کېده چا به چې په څپېړه ووالې هغه ته به یې معافي کوله او بل اخلاق عظیمه اخلاق عظیمه دي ته وایي چې یو څوک در سره ظلم وکړي نه یوازې دا چې عفو ورته وکړي بلکې نیکي هم ورسره وکړي یو چا در سره ظلم وکړو اول ورته عفو وکړه د عفو نه بعد ورسره نیکي وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته هجرت کولو نو عثمان الشیبي د سره د کعبې چابیانې وي کلیګانې ورسره وي سوال او زارۍ ورته وکړي چې د یو 2 رکعاتو لمانځه اجازت راته راکړه زه دا وطن پرېږدم هجرت کوم مسافر کېږم خپل وطن رانه پاتې کېږي په دې کعبه کې ماته د 2 رکعاته لمونځ اجازت راکړه هغه نه ورکولو بیا ورته وفرمایل چې هغه وخت کې به دې بیا څه حال وي چې د دې ځای حاکم زه شم او ته بیا ماته محتاج یې د دې کعبې کنټرول زما سره عثمان الشیبي ورته وایي دا ستاسې خیالات او وهمیات دي دا نشي کېدی چې د دې کعبې او د دې مکې مکرمې واقدار ته شي 8 کاله بعد 8 کال باندې مکه فتح شوه چابیان او کلیګانې د کعبې د نبي علیه السلام قبضې ته راغلې چې راغلې همدغې عثمان الشیبي ته یې حواله کړې هغه چې لمانځه ته نو پرېښېده ته یې ورکړې او ورته ویې فرمایل چې ته متولي او تر قیامته به ستا په اولاد کې وي ګوره که ما سره داسې کړې وی چېرته بیا کېده یا به بندي کېدو یا به وجل کېدو یا به بل څه کېده خو دا د نبي علیه السلام اخلاق عظیمه و زمونږ په دې دین کې دا 3 واړه اخلاق شته اخلاق حسنه هم شته که یوازې اخلاق حسنه نه دي اخلاق کریمه هم دي اخلاق عظیمه هم دي ځکه دا عالمگیر امت دی د بنگلادیش خلک هم پکې دي او د افغانستان او د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان مسلمانان هم پکې دي که یوازې اخلاق حسنه وي نو بیا د بنگلادیش خلکو ته ګرانه وه ځکه هغوی عفو ډېره کوي هغوی باندې د عفو ماده غالبه ده د پنجاب او د بنگلادیش مسلمانان او د هندوستان او که یوازې اخلاق کریمه او اخلاق عظیمه وي نو بیا زموږ د پښتنو بلوچانو ته به ډېره سخته وه دوی خو انتقام نه پرېږدي نو کېدای شي دا د دوی په مخ کې رکاوټ وي چې په اسلام کې عفو ده او زه خو انتقام اخلم نو اسلام کې 2 قسمه 3 واړه قسمه اخلاق شته اخلاق حسنه اخلاق کریمه او اخلاق عظیمه 3 واړه پکې شته خو ښه چې دي اخلاق عظیمه دي نبی علیه السلام د خپلو صحابو د اخلاقو سمول هم کول او حلال او حرام هم ورته ورښودل د دې اخلاقو په وجه د عمل طاقت پیدا کېږي د طالبانو اخلاق چې سم شي نو بیا د عمل طاقت پکې پیدا شي کله یو سړی عالم وي خو عمل یې نه وي ځکه اخلاق یې نه برابر خو چې د علم سره اخلاق برابر شي نو بیا د عمل طاقت پکې پیدا شي مثلا جهاد یو عمل دی
خو که شجاعت در کې نه خلق در کې نه نو جهاد به څرنګه کوي دا یو مشینري ده د اخلاق د عمل دپاره اوس زکات ورکول او جود کول دا یو عمل دی خو چې هلته سخا د سخا ماده در کې نه نو ته نشي کولی چې جود وکړي او زکات ورکړي اخلاق په انسان کې د عمل طاقت پیدا کوي نو چې علم وي او اخلاق وي د اخلاقو نتیجه بیا عمل دی نو عمل به هم پکې راشي علم او عمل چې دواړه سره یو ځای شي نو بیا انسان کامل شي یوازې د علم په وجه نه کامل کېږي نو صحیح خانقاه سره هم تعلق ساتل پکار دي چې د اعمالو طاقت پیدا شي عالم با عمل شي یوازې علم داسې دی لکه بلب د موټر اشارې او اخلاق داسې دي لکه هغه انجن چې انجن نه یوازې لاره موټر اشارې ولګوه لاره به رڼا شي خو تللی پرې نه شي او چې انجن وي او اشارې نه نو په تیاره کې بیا هم نشي تللی نو چې علم نه او اخلاق وي بیا هم کامل انسان نه او چې اخلاق دی وي او علم دی نه نو بیا هم کامل انسان نه له دې وجه نه امام مالک رحمه الله فرمایي چې علم هم وکړي او تصوف اخلاق دې برابر شي نو ته بیا فقط تحقق یوازې د علم په وجه چې اخلاق ورسره نه نو دې ته عالم سوق وایي علماء سوق بیا دې اشاره کوي یوازې چې علم وي او اخلاق نه عمل نه نو دې عالم ته موږ څه وایو علماء سوق د دنیا ډکه ده که نه د علماء سوق ډېرې علامې دي یو علامه د علماء دا دوه خبرې درته وکړم د علماء سوق علامې درته ذکر یو علامه د علماء سوق دا ده چې دی به د کافرانو نه مدد غواړي یا به د کافرانو مدد کوي تفصیل شته خو د بلعم بن باعور واقعه وګورئ بلعم بن باعور په علماء سوقو کې ولې علماء سوق کې د کافرانو همکار د کافرانو سره همکاري کوله د دې وجه نه په خرابو علماو کې الله حساب دویم د علماء سوق علامه دا ده يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل چې په باطله طریقه د خلکو مالونه خوري د عوامو مالونو ته د ده نظري که په هره طریقه ښی وي خو د خلکو مال لوټ کوي د خلکو مالونه خوري دا ويصدون عن سبيل الله او د الله د لارې نه خلک بندوي دی بله علامه ده یعنې خلکو ته شکوک او شبهات اچوي بل علامه د کعب ابن اشرف په باره کې ده ان يتحاكموا الى الطاغوت د الله د نظام نه ما سوا بل هر نظام ته طاغوت وایي پوهېږئ که دا نور نظامونه ټول طاغوت دی یو اسلامي نظام چې دی دغه اسلام دی نور که هر نظام دی او هر آیین دی دې ته به طاغوت وایي او په دې باندې کفر د دې نه ابرا او براعت لازم دی دغه په بل قانون فیصلې وهل دام بل علماء سوق کې دغه خلک هم راځي كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا د مکې مشرکانو ته به په حق ویلي د یهودو بعضې علماو الله پاک هغوی ته علماء سوء ویلي یو اخري خبره په علماء سوء کې یوه دام ده چې د بادشاهانو په دربارونو ګرځي چپنې اغوستې وي او د بادشاه دربار ته ولاړي یو خو اسلامي خلافت کې بادشاهان دي په دوی کې هم چې داسې خلک وي چې د علماو قدر او احترام ورسره نه وي قومیت پرستي پکې وي ډلګۍ پرستي پکې وي شخصیت پرستي پکې وي او د هغه دربار ته د چپنې سره عالم ولاړي دا هم په علماء سوق کې راځي علما فرمایي چې د بادشاه دربار ته تلل ګناه ده نو الله پاک دې موږ ته د صحیح علم توفیق راکړي او د مدرسې د ترقۍ غیبي اسباب دې الله پاک برابر کړي د دې شیخ صاحب په علم او عمر کې دې الله مزیده ترقي نور هم په نصیب کړي او دغه طالبان چې کوم دلته فارغېږي او نور چې دې جلسې ته راغلي دي الله پاک دې دوی هم باعمله عالمان جوړ کړي واخر دعوانا الحمد لله دغه یوه یادونه یاد لري چې زموږ د نن ورځې د دې جلسې جریان به د ښاغلي اسیر سره
پته یاد لري دلاور مجاهد مرغی بازار چمن. د ټولو خلکو څخه خواست کوم چې په کراره باندې کښېنئ، شیخ صاحب د شکریه نماز ادا کوي او بیا به د دستاربندي عمل شروع کېږي. سپینې ملغلرې دي خبرې دي واز نصیحت یې رڼا راوړله، ټول کرار د غونډې دي ښایسته کړلو، ټول محبت د تا ته جلا راوړله. رب دې تر ډېر وخته تا ژوندی لري، نن دې پروګرام ته ښکلا راوړله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. د حضرت شیخ صاحب څخه یو جهان مننه. اوس به د دې جامع شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا شرف الدین صاحب د شکریه الفاظ ادا کړي، بیا به د دستاربندي عمل شروع کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې د ډوډۍ بندوبست شوی دی، ټول خلکو ته زموږ د طرفه څه دعوت دی، تکلیف مو کړی دی، خواري مو کښلې ده، محنت مو کښلی دی. زموږ سره دغسې به احسان دي، موږ ستاسې شکریه ادا کوو، زموږ سره به د پلار پورې ګډون وکړي. موږ اول خو د الله جل جلاله شکر احسان دا ډېر بار بار ادا کوو چې الله جل جلاله موږ ته د داسې خوندور مجلس وکړه راکړه. دا قلت المواسية لك دروز زي